السلام علیکم. نننی ټریپ مو دی بیچ سایډ ته. نو دا کیوټ ماشوم را سره دی بیا یو ځل او روان یو دغه سمندر طرف ته رالو. دلته کې تاسو کتی شئ هر طرف ته تالابونه دي، دغه شان واین ټرباین دي او ډېر یو زبردست ماحول دی. داسې کې تاسو کتی شئ دلته به ټکټ واخلې. دلته کې چونکې دا ټرالۍ نه ټرکونه غوندې وي، دې کې بالکل تا سمندر ته نږدې وروړي. سمندر بیا هم ډېر زیات لرې وي، ډېر لویه فاصله کې وي، خو دې ټرالو کې خلک ځي دغه اوبو طرف ته نږدې او ډېر یو ناشنا خوند او مزه کوي. تقریبا 20 RMB پر پرسن چې کوم دی دا دلته ټکټ دی، خو ډېر زبردست یو انجوای والا ماحول دی. تاسو کتلی شئ ډېر ښکلی بزنس هم دی. ما سوچ کولو مې یاره خرچه په دې څیز باندې کمه راځي او ګټه یې ډېره زیاته ده. لکه 20 RMB ډېرې زیاتې دي دلته کې، او تاسو دې ټرالۍ ته کتی شئ د دنیا چیرز دي پکې. نو فار اگزامپل دا که نیم هم ډک شي نو بیا هم ډېره غټه مطلب ګټه ده په دې کې. نو دا یو چاینیز وایډیا ده. بس دغه شان اوس تاسو کتی شئ موږ روان شولو. دا یو ټرالي لږه کمه ډکه شوې ده. دې نه مخکې چې کومه یو ټرالي لاړله هغه فول ډکه شوې وه، تقریبا په هغې کې ځای نه و او ډېر لوی مخلوق راغلی دی. نن چونکې ویکند دی نو د هفته اتوار باندې د سمندر د غاړې ته د بیچ سایډ ته ډېر لوی مخلوق راځي او دوی دلته کې د دې انجوایمنټ دپاره راځي، هسې ماحول انجوای کوي. دغه شان د دې سره سره دوی دلته کې میان او شکار هم کوي. یو قسم له میان دي، ساري ماله خو یې نوم نه راځي، مختلف قسم میان دي. هغه سیپو کې چې کوم بند وي هغه څیزونه راټولوي او دغه شان داسې بل یو قسم می دی، شرم ورته وایي که څه دوی ورته څه نوم وایي. نو دغه شان تاسو دا کتی شئ. په دې ټایم کې موږ راورسېدلو دغه خپل ځای ته او دا ټول کسان اوس د دې ټرک نه کوزیږي او ښکته تاسو کتلی شئ هر طرف ته مخلوق ګرځي، ډېر لرې لرې پورې پیدا په دې اوبو کې مخکې تللی دی او میان رانیسي او څوک هسې انجوایمنټ کوي، څوک ناست دي، ټول ماشومان یې د ځان سره راوستي دي. هر طرف ته ډېر زبردست ماحول دی. تاسو کیوټ ماشوم کتلی شئ، ده هم لګیا و کوشش یې کولو دغه سیپۍ راټولولې او اوبو کې ځان مشغول کړی و. غوپې موپې به یې والې، ډېر زبردست انجوایمنټ یې وکړلو. واپسې کې چې بیا کله روان شولو نو په دې اسمان کې تاسو کتلی شئ ریمبو ده. دوی چې دا ریمبو ولیدله نو ټولو ډېرې زیاتې چغې کړلې او ډېر خوشحاله وو. نو ما ترې بیا تپوس وکړم ویل دا ولې؟ نو وایي دا چې کله دلته کې څوک وي او چاته دا ریمبو ښکاره شي نو اټ مین چې یو آر سو لکي. نو ما ته وایي ته هم ډېر لکي وایي، ځکه چې فسټ ټایم ته راللې او موږ ستا سره راللو او موږ فسټ ټایم دا ولیدلو او دې نه مخکې موږ دا نه و لیدلی. نو ویې ویل وایي ستا د وجې نه موږ هم ډېر لکي یو. دا اوس واپس موږ را روان یو خپل ځای ته. تقریبا 2-3 غنټه انجوای مو وکړله، اوس واپس روان یو او ځان رسو خپل کور ته. نو دا ډېر زبردست یو ځای او تاسو سره مې شیر کولو. د الله په امان.